السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نوښار کې چې کومه یوه جینۍ د سوات نه راواده شوې وه او دوه میاشتې خپل خاوند سره تېره کړې. عزتمن هغه د خپل خاوند نه بې مټیزه د خپل یار سره لاړله. عزتمنو چې نن سبا هغه خلاق نشې شروع کړي دي او ډېر په بد حالات باندې دی او د ډېر د غم د لاسه لیونی شوی دی. راځئ مینوالو دغه ویډیو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو وایاست او دلته بې حیایي کارونه سیوا شوي دي چې تېره ورځ د نوښار نه د سوات نه نوښار ته جینۍ واده شوې وه. دغه جینۍ عزتمنو د خپل خاوند سره 2 میاشتې تېره کړلې. خاوند ډېره خوشحاله ساتله، جینۍ ورڅخه خوشحاله وه. خاوند به دې جینۍ ته ډېر چکر هم ورکولې چې دا یې ما سره دلته کې خفه نه وي. عزتمنو دا به د کړۍ په کور کې اوسېدلو، ده به عزتمنو ده به مزدوري کوله، کال له به تللو. مور یې عزتمنو په اسپتال کې نوکره وه چې دا به صاحب ځان ده په کور کې به ناستې وه. عزتمنو چې یوه ورځ دغه شانتې کار راغلی چې ښځه هم د نوکرۍ نه کور ته راغلې ده او هلک هم چې د کور ته چې راغلی دی نو ښځه کور کې نشته دی. هلک بیا په انتظار څلوېښت ورځې انتظار وکړو چې اوس به مې ښځه راشي، اوس به مې ښځه راشي، چې عزتمنو تر اخره پورې 40 ورځو پورې چې دی نو ښځه کور ته رانغله. اخره کې مجبور شو او د سوشل میډیا مخې ته ودرېدلو او د خپلې ښځې نه یې غوښتنه وکړه چې ته په هر ځای کې راشه، زه د تا نه علاوه ژوندی نشم پاتې کېدلی، ته زما خوښ یې، د زړه نه مې خوښ یې. عزتمنو تر اوسه پورې هغه جینۍ کور ته نه ده راغلې، خو خاوند یې دغه شانتې نشو باندې پوره شوی دی. نشې شروع کړي دي، په کوڅو کې ګرځي لکه د لیونو او چغې وهي او جارې وي چې زما ښځه راولئ. الله تعالی دې عزتمن نو مسلمان هم داسې حادثې نه وساتي، الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حالات نه وساتي. الله دې وکړي چې د کور والا دې الله تعالی خپل کور ته راولي او په زړه باندې یې رحم راشي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهه چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.